الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. هر کله چې مخکې آیت کریمه کې هم د پیغمبرانو تذکره وشوه، د مومن به په صورت کې والمقیمین الصلاة، دی صورت کې د پیغمبرانو خصوصیت ذکر کوي چې هغه وحد علیهم، یادار چې مخکې آیت کریمه کې بیان د مومن به وشو، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، دا ما انزل الیک چې قرآن دی و ما انزل من قبلک چې نور کتب دي، دا چې په کومه ذریعه راغلی دي د هغې ذریعې ذکر کوي، کیفیت چې هغه وحی الهي ده. د آیت مقصد جواب د هغې شبهې دی چې په مخکې ذکر شوی 151 آیت کې چې نبی علیہ السلام باندې اعتراض کړو، یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، دوی پتا اعتراض کوي چې ته په دوی نازل کا کتاب د اسمان نه، د پتم وایدا لکه تورات. الله جواب کوي ګڼ پیغمبران ذکر کوي، دوی پیغمبرانو تاسو پیغمبري منئ، حال دار چې دوی ته خود د فتم وایدا کتابونه نو راغلي. الله فرمای ان اوحینا الیک، یقینا مونږ وحی کړی وا، مونږ وحی کړی د تا ته، کما اوحینا لک مونږ چې څنګه وحی کړی وا الی نوح علیہ السلام ته، والنبیین پیغمبرانو ته من بعد ددن رستا، ووحینا منگا وحی کڑی وا الی ابراہیم علیہ السلام تا، و اسماعیل علیہ السلام تا، و اسحاق علیہ السلام تا، و یعقوب علیہ السلام تا، والاسباط اولادی د یعقوب علیہ السلام تا، و عیسیٰ علیہ السلام تا، و ایوب علیہ السلام تا، و یونس علیہ السلام تا، و هارون علیہ السلام تا، و سلیمان علیہ السلام تا، و آتینا منگ ورکڑیو داود علیہ السلام تا زبورا، زبور اسمانی کتاب، کم کې چې تحمید او تمجید او ثنا الله او احکام پکې نو. حمزه قرات داسې دی واته نه داوود زبور په زمې د ذا سره، بیا به مصدر په معنا د مزبور سره شي مکتوب. علامه سیوطي وایي چې زبور 150 سورتونه لنډیم پکې و، اوږدم پکې و، اوږده سورتونه د یو حزب د سلورم ایسی عمرو او لنډه صورت به د سورۃ النصر عمرو. دلته اعتراض دی، هغه دا دی چې مونږ نه وحی کړی دا تا ته لکه څنګه چې مونږ وحی کړی و نوح علیہ السلام ته. د نبی علیہ السلام د وحی تشبیه د نوح علیہ السلام او د نور پیغمبرانو د وحی د تشبیه سره تشبیه ورکړي دا غي د وحی سره. او قاعده خدا دا چې وجه د شبه په مشببی کې اقوای، حال دار چې رسالت او وحی چې نبی علیہ السلام سره کم تعلق د وحی او د رسالت د الله او د بل نبی سره نو، څنګه یې سره تشبیه ورکړي. جواب دار چې دا تشبیه په عرفیت کې دا، عرفیت نفس سیس کې نه دا نفس وحی کې، دا غي وحی د نوح علیہ السلام او د پیغمبرانو وحی اهل کتاب له معلومه وکړه، د نبی علیہ السلام د وحی نه انکار کاو. دویم دار چې آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام او د نوح علیہ السلام نه مخکې چې کوم پیغمبران دی هغه خو ذکر نه کړ، شروع د نوح علیہ السلام نه وکړه. دا ولی جواب دار چې آدم علیہ چې نوح علیہ السلام هم ابو البشر دی لکه آدم علیہ السلام. الله سورہ صافات کې وایي وجعلنا ذریته هم الباقین،
بد د نوح علیه السلام زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په ډېرو مشترکاتو کې مشابهت دی. نوح علیه السلام یې ځکه ذکر کړ. اول دا دی چې نوح علیه السلام هم خپل قوم ته رالیږل شوی او زمونږ پیغمبر هم خپل قوم ته رالیږل شوی. دویم دا دی چې نوح علیه السلام هم د شرک خلاف رالیږل شوی بنو راسب قبیلې ته. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د شرک خلاف رالیږل شوی. دریم دا دی چې د نوح علیه السلام تکذیب هم خپل قوم کړی او زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکذیب هم خپل قوم کړی. څلورم دا دی چې قوم د نوح علیه السلام هم هلاک شوی او زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قوم هم هلاک شوی او بدر کې. فرق دا و چې د هغه قوم خدای هلاک که په خدایي آفت سره او زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قوم خدای هلاک که ابو جهل وغیره د نبی علیه السلام او صحابه په لاس. نو د نوح علیه السلام سره زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم مشترکات ډېر وو ځکه یې ذکر کړ. دویم دا چې نوح علیه السلام ابوالبشر و. په انبیاو کې د ده عمر د ټولو نه زیات و او معجزات د ده په خپل نفس کې و. معجزات د ده په بدن کې د ده معجزات و. خطیب شربینی وایي د ده عمر د زرو کلونو نه زیات و. یو غاښ هم نه و وتلی، یو ویښته هم نه و سپین شوی، ټول ویښته یې تور و. طاقت یې بلکل نه و کم شوی. او کله هم بې حوصلې شوی نه و چې قوم په تکلیفونو باندې حوصله هر څه برابر و. نو دا د معجزه وکړ. صبرناک پیغمبر و. کله چې وفات کېده نو ملایکې ته تپوس وکړو چې ای هغه سړیه چې ستا عمر په ټولو کې زیات دی، دا دنیا دې څنګه پیدا کړه؟ زړه ارمان دې پکې ووتو. هغه ورته قسم ده چې دا دنیا مې داسې پیدا کړه لکه یوه کمره او د هغې دوه دروازې، په یوه دروازه سړی را ننوځي او په بله زه روځي. دا څومره وخت پې تېرېږي؟ ډېر لږ وخت. دا دنیا کې مې دا څه د پاسه 1000 کلونه داسې تېر شو لکه په یوه دروازه سړی راوځي ننوځي او په بل وځي. تاسو لږ سوچ وکړئ چې دا کوم کلونه زمونږ او ستاسو تېر شوي دي، دا دومره لږ دي که نه دي؟ 2-3 منټه کې ټول مخې ته مستحضر شي، ټول هر څه موږ له راشي چې داسې چل و داسې وکړه. داسې ده که نه ده؟ او چې دا کم پاتې دي دا راته ډېر اوږده زمانه ښکاري چې ډېره زمانه مې پاتې ده او پته نه لګي چې دا څومره ده. چې کومه تېره شوې ده هغه متحققه ده، یقیني ده، او چې کومه پاتې ده هغه متوهمه ده. دې لپاره ځانونه موږ څنګه کړي؟ دا کما اوحینا الی نوح دا مفعول مطلق دی، دا اوحینا د پاره. انا اوحینا الیک ایحاء مثل ایحاینا الی نوح، او ما مصدریه ده. واتینا داود زبورا، مونږ ورکړو داود علیه السلام له زبوره. دلته داسې ونه ویلې چې واوحینا الی داود علیه السلام د نور پیغمبرانو نه جدا هغه ته آتینا ویلې. اشاره دې خبرې ته وکړه چې نفس وحی کې ټول پیغمبران شریک دي او داود علیه السلام ته مزید فضیلت حاصل ده په اتیان د زبور سره. نو ځکه هلته آتینا ذکر. ورسولن ډېر پیغمبران دي قد قصصناهم علیک چې مونږه بیان کړی دی د هغوی پته من قبل مخکې. ورسولن نور پیغمبران دي لم نقصصهم علیک چې مونږه بیان نه دی کړی د هغوی پته. وکلم الله، خبرې کړي دي الله تعالی د موسی علیه السلام سره تکلیما په خبرو کولو بلا واسطتن، بغیر د واسطې نه، بغیر د واسطې نه ورسره خدای خبرې کړي. رسولن پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی دی و منذرین ویرون کی دی لعلا یکون للناس لګل شوی دی. دا ورسولن معنا و ارسلنا رسلا، موږ لګری دی پیغمبران مبشرین و منذرین. حکمت په ارسال د رسولو کې څه ده؟ لعلا یکون دې د پاره چې نشي للناس خلق لا علی الله په الله باندې حجت معذرت بعد الرسول، پس د پیغمبرانو د لېږلو نه. دلته حجت په معنا د معذرت سره دی، خلکو عذر پاتې نشي چې موږ له ما جانا من بشیر ولا نذیر.
وکان الله دے اللہ تعالی عزیزا غلبے والا فی العقاب علی الانکار چې څوک انکار کوي عذاب خدای چاته ورکولی شي حکیمه د حکمت والا ده فی بعث الرسل لیکن الله یشهد لیکن الله بیانای خلق تا بما پاغس کی انزل الیک چتا ته نازل کړی دي انزله بعلمه خدای نازل کړی دی دغه کتاب بعلمه په داسې حال کې چې دی عالم دی په دې چې ته اهل د دې بعلمه معنا وهو عالم بانك اهل لانزاله الیک انزله بعلمه خدای نازل کړی دی دا کتاب بعلمه په داسې حال کې چې دی عالم دی په دې باندې چې ته اهل د دې دویم داره انزله متلبسا بعلمی خدای تا ته نازل کړی دی دا کتاب په داسې حال کې مشتمل دی په علم د الله د الله محدود علم اثر دی دا قرآن والملائکة یشهدو او ملائکه هم یشهدون گواہی کوي تا ته والملائکة یشهدون لک بالنبوة وکفا بالله شهیدا کافی دی الله گواه وان لم یشهد غیره دا الله او د ملائکونو بغیر قبل هیڅ حکم گواہی نه کوي نو نه دی کوي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا د دې حالت بیانای ان الذين قنا کسان کفروا چې کفر کړه بتکذیب محمد صلی الله علیه وسلم وهم اليهود وصدوا خلق من کړي دي ان سبیل الله د الله د لارنا قد ضلوا دي بلار سوي دي ضلالم بعیدا په بلار توب سره چلره دي د حقنا ان الذين تخویف اخروی یقینا کسان کفروا چې کفر کړه او ظلموا او ظلم کړه دي ان الذين قنا کسان کفروا چې کفر کړه دي بالله وظلموا ظلم کړه دي محمدن علیه السلام او نبی علیہ السلام ظلم کړه څنګه بتغییر نعته و انکار نبوتی داغه صفاتونه بدل کړي داغه د نبوت نه انکار کړي لم یکن الله ند الله تعالی لیغفر لهم چې بخنو کی دویتا مادام علی الکفر دا ور سره وای ځکه بخنه چې ایمان راوړي ورته کوي کړه لم یکن الله ند الله تعالی لیغفر لهم چې بخنو کی دویتا مادام علی الکفر ولا ند الله تعالی یهدیهم چې خو دویتا طریقه لارا من الطرق دلارنا طریقا من الطرق یو لار ورته دلارنا خو الا طریق جهنم مگر هغه لار چې تلون کې د جهنم ته مگر لار د جهنم لار به ورته خي خالدین دوی به همیشه پیا په دې جهنم کې ابدا تل تر تلا دا ابدا منسوب ده بنا بر ظرفیت د دفع د توهم د پاره ذکر ک خلود نه تعبید معلومیږي کرا ابدا د دفع د مجاز د وجنه ذکر ک چې سوکونه و چې د خلود نه به مراد مکسی طویلی د په توهم وکانه ذالک د دا کار الله په الله باندې یسیر آسانا یا ایها الناس قد جاءکم الرسول د دې مقصد ترغیب ال توحید اے خلقو قد جاءکم الرسول پتقی سرا تاسو تراغله د رسول بالحق متلبسا بالحق مشتمل ده په حق سره من ربکم استاسو در رب د طرفا فآمنو تاسو ایمان راوړی خیر لکم دا بغور استاسو د پارا دا خیر لکم دا خبر ده دا کانا محذوفه د پارا نو دسی بشي
فآمنو ایمان راوړی بما جاءکم به محمد صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام چې سره وړي دی باغی ایمان راوړی خیر لکم یکن الایمان بذالک خیر لکم وی به ایمان په دې باندې غوړه ستاسو د پاره وین تکفروا کچره تاسو کفر وکئ فإن لله یقینا الله لره هغه سدي چې پسمانونو کې دي ولر دې پزمکو کې دي فلا یضره کفرکم ستاسو کفر ورته ضرر نشي رسولی ځکه الله هر څه دي وکان الله دې الله تعالی علیما پوهه بمن یؤمنو ومن لا یؤمنو څوک ایمان راوړي او څوک یې نه راوړي خدای په پوهه دی حکیمه د حکمت والا دی لا یسوی بینهما فی الجزاء تسویه نه کوي د مؤمن او د غیر مؤمن په منځ کې په جزا کې ځکه حکمتونو والا دی یا للکتاب دی آیت کې زجر دی د یهودیانو لپاره آیت عنوان شو زجر یا للکتاب د کتاب خاوندانو لا تغلو فی دینکم تجاوز مکوئ په دین تاسو کې ولا تقولوا تاسو نسبت مکوئ علی الله یا الله تعالی الحق مگر د حق خبرې انما المسیح غلو خشه نه دی غلو یهودیانو غلو کولا پشان د عیسی علی السلام کې چې دا ابن الزانیه دی او نصارا هم غلو کولا چې دا ابن الله دی غلو خشه نه دی اعتدال ډیر بهترین څه دی اعتدال خدای دې زمونږ او تاسو اعتدال نصیب انما المسیح عیسی ابن مریم یقینا مسیح عیسی ابن مریم رسول الله د الله رسول دی لا ابن الله د خدای زوی نه دی وکلمته د خدای کلمه ده یعنی په کلمې د کون سره پیدا شوه بغیر د ظاهري اسبابونه القاها الى مریم او صلها الى مریم چې دا کلمه رسول د مریم ته وروح منه او روح دې چې کائن دې منو د الله د طرفه کائن دې د الله د طرفه بتخلیقه و تکوینه دا من ګورې د ابتدا د پاره ده دا روح دی خدای الله د طرفه د تبعیض د پاره ده چې باز د الله ده علی ابن الحسین ابن واقد هارون رشید مجلس کې راس او د هارون رشید یو ډاکټر او نصرانیو هغه ته تاسو په قران کې دي چې عیسی علی السلام د خدای زوی وو کم ځای کې دی وروح منه دا من د تبعیض د پاره دی او بچي خو بعضی د پلار نه نو علی ابن الحسین ابن واقد ورته وی بیا خدای اسمان او زمکم د خدای جز د زوی دی ځکه قران کریم کې سورۃ الجاسیہ د 14 آیت کې الله وی وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه دا ټول د الله نه دی الته من راغې کنه الته من د ابتدا د پاره ده نو دلته من ابتدائیه ده ناشدی د الله نه دا معنا د پیدا کړی الله دی پیدایش د الله نه فامنوا بالله تاسو ایمان راوړی په الله او رسولي په پیغمبرانو ولا تقولوا ثلاثه تاسو مو وایي چې خدایان درې دي ثلاثه معنا ولا تقولوا الالهه ثلاثه خبر ده د مبتدا ده تاسو مو وایي چې خدایان دي ځکه جمله مقوله به جمله شي انتهوا عن التسلیس تاسو من شید التسلیس د عقیدینا او قصو کوي د هغه څه چې هغه غوړه دي تاسو د پاره انتهوا خيرا لكم دا خيرا لكم منصوب ده په پهل محذوب سره وجوبا تقدیر د عبارت داسي وفعلوا واتوا خيرا لكم دا خلیل او د سبوی مذهب ده او پراوی دانات ته د مصدر محذوب د پاره انتهوا وامنوا ایمانا خيرا لكم دا پرا مسلک ده پرا اعتراض واردی کی چې دا خیرن بیا صفت د ایمان شو بیا دا معنا شو چې ایمان کې خیرم شته او غیر خیرم پکې شته معنا بدا چې تاسو ایمان راوړی هغه ایمان چې کوم غره د تاسو د پاره معنا بدا چې ایمان کې خیر او غیر خیر دواړه شته
که خیرن صفت د ایمانن د پارس هغه بیا جواب کړی دا صفت مؤکده ده او مفهوم د صفت معتبر نه او کسائی ویلی دی چې دا خیرن لکم دا منصوب ده په کان محذوفه باندې تقدیر د عبارت داسې ده انتهوا عن التسلیس وآمنوا یکن الایمان خیرا لکم نو بیا به دا خیرن د یکن د پاره خبر شي انما الله اله واحد یقینا خبر دا چې الله یو الله ده الله یو معبود ده سبحانه پاکی دا الله لرا ان یکون له ولد چې د دې بچی شي له ما په سماوات د د پاره دی هغه سيزونه چې اسمانونو کې دی هغه سيزونه چې پزمکو کې دي وکفا بالله وکیلا کافی دی الله تعالی کارساز نصارا او نبی علیہ السلام ته ویل اے محمد پتا مونږ ځکه ایمان راوړي چې ته زمونږ صاحب عیبونه بیان او استاد صاحب څوک دی عیسی علیہ السلام و مونږ صاحبونه بیان کړی دي و چې توای چې دا عبد د الله دی او رسول د الله دی وګوره عیسی علیہ السلام ته بنده وای دا څومره بدی ده پتا مونږ څنګه ایمان راوړو الله دا آیت راولې لن یستنکف المسیح بدن غنی عیسی علیہ السلام استنکاب بد غنلو ته وای اصل کې استنکاب لن یستنکف په معنا د لن یعنا په پوزه نه تر وکای د سړي یو شی بدی شنو پوزه تر وکی داسې وکی نو معنا دا چې هغه شی بدی شي کړه لن یستنکف عیب نه غنی المسیح عیسی علیہ السلام یکون عبد لله چې دې بنده د الله شي دارت شپنه سارا ولل ملائکۃ المقربون او نه ملائکه چې کوم مقرب دي هغه عیب نه غړي چې دوی د خدای بندګان شي دارت ده مشرکانو د عربو ومن یستنکف سوک چې دا زجر دی او تخریب اخروی دی د عبادت نه کوونکو د پاره هغه سوک چې بد وګڼي استنکاف کی تکبر کی ان عبادت د عبادت د الله نه ويستكبر ځان لوی وګڼي پس یحشرهم الیه جميعا زرد چې جمع بکی الله تعالی دوی خپل ځان طرف ته جميعا ټول و یجازیهم مال استنکافهم بشارت اخروی ذکر کوي فاما الذين پسا کسان امنو چې ایمان راوړي وعمل الصالحات اعمال دنه کوي کړي و یو پیم پورا باور کې دوی ته اجورهم بدلې د دوی ويزيدهم زیاد بکی دوی لا من فضل د فضل ددنا واما الذين وكسان استنكفوا چې ځانونه بند کړي دي د عبادت الهینا واستكبروا ځانونه لوی ګڼلې دي ويعذبهم عذاب ور کې دوی ته عذاب نلیم عذاب دردناک ولا یجدون دوی به پیدا نه کی لهم ځانونو ته من دون الله ما سوا د الله نه ولی اندوس ولا نصير او نه مددگار د آیت عنوان د یا الناس ترغیب ال القران والرسول خطاب د ټول مکلفینو ته پس د هغه نه چې خطاب شو خاص خلکو ته چالي کتاب تنبیه الله ور کوي په دې خبره چې حجت پوره شوه دی رسول او قران درغله چې اوس تاسو ایمان راوړې نو خدای نور دته ګیرای یا ایو الناس خلقو قد جاکم برهان من ربکم فتقی سره درغله تاسو ته برهان واضح دلیل چې پیغمبر دی من ربکم تاسو درب د طرفا وانزلنا الیکم نازل کړه تاسو ته نور مبینا رڼا ښکارا چې قران دی برهان نه مراد نبی علیہ السلام دی برهان مجهغ دلیل ته وایي چې مجمع د یقینیات وي نو نبی علیہ السلام برهان دی ځکه د معجزات د وجود دلیل دی د بعثت دلایل مونږ نازل کړه تاسو ته نور رڼا ښکارا نور په معنا د منور سره قران د سره رڼا د چې دنیا رڼا کوي الله نور دے کنا الله نور السماوات والارض جبريل نور دے کنا ځکه نورانی مخلوق دے د نور نه پیدا دی پیغمبر نور دے کنا لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور نه مراد نبی علیہ السلام قرآن نور دے کنا
قد جاکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. نو دا نور دی په نور راغلی په واسطه د نور سره د جانب د نور نه څه دپاره راغلی لیخرج الناس من الظلمات الى النور چې تیارونه مونږ مباسي نور ته. مقصد هم دقه دی. نبی نور دی ګورئ خو وسپن نور دی ذات په اعتبار سره بشر دی. د نبی د بشریت نه چې څوک انکار کوي نو هغه مسلمان نه پاتې کېږي. قل انما انا بشر مثلکم. نور ورته ویل کېږي په اعتبار د وصف سره منور دی. دنیا یې روښانه کړه. نور خو بشر دی که ذات په اعتبار سره. فاما الذین آمنوا پس هغه کسان چې ایمان راوړی بالله په الله، بالله معنا بوحدانیت الله، واعتصموا به منګولې خښې کړي دي به په دې الله باندې یا په نور به بالله یو بالنور. پس یدخلهم زرد چې داخل بکې الله تعالی دوی پی رحمت منو په رحمت کې د طرفه او فضل په فضل کې. رحمت نه مراد جنت. ويهديهم برابر او خی دوی برابری دوی الیه ځان طرف ته صراط مستقیم غلار نه غلرا. یستفتونک آخر کې احکام د وراثت نه یو حکم باندې بیان کړي. یستفتونک سره اول صورت کې احکام د اموالو ذکر شو، آخر کې هم دغه مسائل ذکر کړي د تدبیر المنزل چې آخر د صورت مرتبط شي د اول د صورت سره، او په منځ کې احکام سلطانیه ذکر شو او سره د عقیدې مسلې ذکر شي. آخر مرتبط کئی دا اول سره. دا کلام بلیغ هم دا شانی چې اول او آخر سره مرتبطی. صحیح واعظ چواز کئی ناول خلاصه ذکر کې د درې خبرو باندې به زه بحث کوم. بیا پکې یو ځای بل ځای لاړ شي راشي تنویرن. آخره کې وایي دا درې خبرې مې تاسو ته عرض کولې. دا درې خبرې چې اول کې کمې بیان کړي قرامات کې، کوم خلک چې وروسته راغلي پوه شي په مقصد باندې چې نن بیان پسه کې موضوع ورته معلومه شي. اللہ تعالیٰ ویستفتونک طلب د فتوی کئی، طلب د جواب کئی تانا. قل اللہ یفتیکم ورتوایا اللہ تاسو ته جواب در کئی پیل کلاله په باره د کلاله کی. ان امرون کچر یو سړی هلکه ما ته مړ شي لیس له ولدن د بچی نه وله اخت نو د خوري فلها نصف د دې خور د پاره نیم د ما پغ مال کې ترک چې د پرخي دی کلاله وهو يرثها او کدا خور کلاله وا وهو ضرور يرثها په میراث کې وړي ټول مال لم يكن لها ولد کده دی خور بچینو کلاله وا. پاین کا نتا کدا خويند اسنتين دوی اورور وفات شو بچینو په لهما د دوه خويند لپاره سلوسانی دو سلس دی مما پاغس کې ترک چی پریخی. و ان کانو اخوتن او کچرتا گن خوین دی ورونی رجالن و نسان سڑی او خزی پلیس ذکری پس درارین د پارا مثل حظ الانسین پشان د حصے د دو زنانو دا سڑے کلاله دی گن رون خوین دی پاتې شي بچی نشتا نو بس لی ذکری مثل حظ الانسین باندې با عمل کول کی. دا خور چې کومه ده دا خو د ذویل فروضو نه ده، خو د دې ورور د وجه نه عصبه وګرځېدله. دې ذکر مثل حاضر دا تاسو ته سراجی کې راشي. یبین الله لکم بیانوي الله تعالی تاسو ته، یبین الله بیانوي الله تعالی تاسو ته احکام ان تدلوا الله تدلوا دی د وجه نه چې بیلارې نشئ. نو لام به پکې مقدري یا مضاف حذف ده. یبین الله لکم کراهیت ان تدلوا ذکر دا بد غنی چې تاسو بیلاری شئ. والله بكل شیء علیم الله تعالی پارسیز باندې پویا ده. فیجازی کو سورۃ المائدہ
مائده دستارخان ته وای. اخره کې براشي دوی سوال کړو عیسایانو د عیسی علی السلام نه چې په مونږ دې نه مائده راشي مونږ به ایمان راوړو. هغه وجنه کل صورتونو مول شو پدې تسمیه د کل د پیسم د جو سره مجاز مرسل. وګوري صورت ته بد دستارخان صورت نه وای، سورۃ المائده به ورته وای. که په عربی کې، که په پښتو کې، که اردو کې، که پارسی کې، که په انګلیش کې نوم به چي سورۃ المائده. سورۃ النساء د خزو سورۃ به ورته نه وای، ځکه اسماء چې کوم دي کړه د سورتونو د توقیفي دي، موقوف دي علی السماع. سما دا سره راغلي د په حدیثو کې پلان کې صورت پلان کې صورت پلان کې د پښتو کې ترجمه باندې کې چې تینوم بدل کې. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. سورۃ المائده دا مدنی سورت ده. په ترتیب د تلاوت کې پنځم سورت، په ترتیب د نزول کې یو سل دولسم سورت سورۃ الفتح نه وروسته نازل شوه. د دې سورت مناسبت د مخ کی سورت سره د ډېر وجوهاتونه ده. اول دار چې سورۃ النساء مشتمل ده په ډېر عقود باندې صریحا او ضمنن. عقود پکې دي، تهذیب الاخلاق، د تدبیر المنزل او د سیاست مدنی. دې صورت په ابتدا کې وایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. کومې وعدې چې معاهدې چې شوي دي هغې باندې وفا وکړئ. سورۃ النساء کې چې کومې شوي. دویم ربط دا ده په سورۃ النساء کې بیان د هغې امورو چې د هغې تعلق د تدبیر المنزل او سیاست مدني سره دی. هغه عقودو دې صورت کې امر دی بإیفاء العقود. دریم دا ده چې سورۃ النساء کې بیان د هغې امورو چې د هغې تعلق د اصلاح د معاشرې سره او دلته بیان د هغې امورو دی چې د هغې تعلق د اصلاح د عقیدې سره دی. څلورم دا چې مخکې صورت کې بیان د قبایحو د یهودو او د نصاراو، دې صورت کې به منع وکړي د بیان د منع دی د هغوی د دوستۍ نه. پنځم دا چې سورۃ النساء کې ابتدا په خطاب عام شوې وه. یا ایها الناس د دې صورت ابتدا کېږي په خطاب خاص سره یا ایها الذین آمنوا. شپږم دار چې آخر د سورۃ النساء کې الله فرمایلی یبین الله و الله احکام بیانوي ان تدلوا چې تاسو بې لارې نشئ، هیر درنه نشي. دلته دې صورت کې تفصیل د دې احکامو دی. خلاصه د صورت توضیح المسائل الاربعه. اوله مسله دا ده چې حرام هغه دي چې خدای څه حرام کړي فلا تاکلوا. دیم دار چې تحریمات د عبادو غلط دي ځان نه جوړ شوي فلا تحرموا وحلت لکم بهیمة الانعام کې به دا بیان شي. دریم دار چې نظر د الله دپاره دی یوازې ځکه دا عبادت دی، تاسو نظر مه باطلوئ. څلورم دار چې نظر د غیر الله شرک دی، عقل حرام دی. وما احل لغیر الله به قل لا یستوی الخبیث والطیب کې به دا بیان شي. څلور مسلې به کې بیان شي. دعوت صورت توضیح الحلال والحرام، حلال او حرام در ته بیانای. اجمالی خلاصه د صورت الله تعالی دی صورت کې اتلس احکام نازل کړي دي، بل صورت کې دا احکام نشته. اول حکم د منخنقی، دویم حکم د موقوذی، دریم حکم د متردی، څلورم حکم د نطیحی، پنځم حکم د وما کل السبع، شپږم حکم وما ذبح علی النصب، اووم حکم وان تستقسموا بالازلام، اتم حکم وما علمتم من الجوارح مکلبین، نهم وطعام الذین اوتوا الکتاب، لسم حکم والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یولسم وتمام بیان الطهر اذا قمتم الى الصلاة، دولسم حکم د سارق او د سارقې السارق والسارقتو کی،
دیالسم ولا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام په حالت کې ښکار مه کوئ. څوارلسم د بهیري حکم، پنځلسم د صاحبې حکم، شپاړسم د وسیلې حکم، ولسم د حام حکم، اتلسم شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان. دا اتلس احکام به پکې بیان شي، یو یو چې خپل ځای کې راځي تفصیل په باندې بم پوي کوم. دا اتلس احکام پکې بیانوي. خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم. بسم الله الذي يبين الحلال والحرام، الرحمن بإرسال الأحكام، الرحيم بإرسال القرآن. یا ایو الذین آمنوا، یا د ایمان والاو، اوفو بالعقود، وفاو کوي په عقودو. عقودنا مراد کوم عقود دي؟ وهي عقود الله التي د خدای هغه وادي دي عقدها علی عبادی چې کوم عقد کړي دي بندګان سره کوم موادي کړي پورا کوي. ایفا بالعقود وکړي. احلت لكم، اول محللات ذکر کوي، بیا به محرمات ذکر کوي. احلت لكم، دوی به داسې وکړه څاروي به د بوتانو په نوم پرېښوده وایي دا خوړل حرام دي. خدای وایي روا ولې ناروا کوئ؟ احلت لكم، روا دي ستاسو دپاره بهیمة الانعام، څاروي د زناورو. احلت لكم، روا کړلی شوي ستاسو دپاره بهیمة الانعام، حلال کړلی شوي دي تاسې ته پس د شرعي ذبح نه. بهیمة الانعام، بې ژبې چارپایان د انعامونه. انعامونه مراد غویان، اوښان. ګډان او چیلی. الا ما یتلا علیکم، مگر هغه چې لوستل کېږي به په تاسو. وضروس ده چې څه راځي په دې څاروو کې کم در باندې حرام دي چې خپله مړ شي او یا د کمر نه راوغورځېږي او یا یې اوبه ویسي او په بغیر د حلالي حلال چې هغه در باندې حرام دي. نو ټول څاروي درته حلال دي. ټولو نه مې مراد کم یو دی په دې اتو قسمونو کې. ثمانیة ازواج من البقر اثنین و من الماعز اثنین و قل ذکر څنګه دی؟ عمل انثیین مشتملة المرحم، هغه مراد دي. دا تا اصناف یادوي، اناف دي اتو اصناف ورته وایي. دیو کې دا بې ژبې چې کومې دي ټول درته حلال دي چې په شرعي ذبح سره ذبح شوي. الا ما یتلا علیکم، وروسته راځي درېیم آیت. غیر محل صید، په داسې حال کې چې تاسو به نه روا کوونکي ښکار لرا. وانتم حرم، په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې یئ. تاسو په احرام کې یئ نو تاسو به دغه نه روا کوئ، ښکار به نه روا کوئ. ښکار درته ناروا دی. دا محرمات دي، الهیه دي. ځکه حرام هغه دي چې خدای څه حرام کړي. ان الله يحكم، یقینا الله حکم کوي. ما دا هغه څه یرید چې څه ته اراده شي. خدای فیصله کوي چې څنګه خوښ شي. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. محرمات الہیہ دے کے ذکر کئی. آیت عنوان دے بیان دا محرمات الہیہ. اے دی ایمان والاو، لا تحلوا مروا کوي شعائر الله، د خدای د قدرت نخي. مراد د دینه صفا و مروه، هدیه، دا ټول شاعر الله دي. ولا الشهر الحرام، او میاشت د عزت چې تاسو پکې جنگونه وکئ. ولا الحج، او نه قربانی چې خلکو برا روانه کړي وای ته بس لاس نه رسوي. ولا القلائد، او نه هغه څاروي چې هغې غاړه کوي په غاړه کې اچولي حرم د پاره رالیږلي. ولا آمین البیت الحرام، او نه هغه خلک چې قصد کوونکي د بیت الحرام دي. یبتغون، لټئ پس د من ربهم، ګټه د رب د طرفه چې ثواب دی. ورضوان، رضامندي، دا لټئ، هغې د به ضرر نه رسوئ. حاجیان او معتمرینو ته وإذا حللتم، چې کله تاسو حلال شئ د احرام نه وځئ، فاصطادوا، نو ښکار کوئ. دا امر د استحباب دپاره دی یا د اباحت دپاره. ولا یجرمنکم، باعث دې نشي په تاسو شنآن قوم،
بغض د دې قوم ان صدوکم چې تاسو یې منع کړي وئ د مسجد حرام نه ان تعتدوا چې تاسو پې اوس تجاوز وکئ په تاسو ته دا باعث نشي چې دوی تاسو سره زیاتی کړی چې تاسو پې مو زیاتی وکئ زیاتی سره څه کړی چې تاسو جومات نه منع کړي آیت په مقصد پوه شئ ولا یجرمنکم باعث دي نشي په تاسو شنعان قوم بغض قوم بغض د یو قوم ان صدوکم چې تاسو اړولي یعنی المسجد الحرام د مسجد حرام نه منع کړی ان تعتدوا چې تاسو په اوس تجاوز وکئ وتعاونوا یو بل سره مدد کوئ علی البر په نیکۍ والتقوا په پرهیزګارۍ ولا تعاونوا یو بل سره مدد مه کوئ علی الاسم په ګناه والعدوان په تجاوز عدوان او اسم دواړه ګناه ده خو اسم هغه ګناه ضرر تا ته دی عدوان هغه ګناه چې ضرر تا ته هم دی او بل چاته هم دی بل چاته ضرر ورسي واتقوا الله ويرګئ د الله نه ان الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب ورکولو والا دی لمن عصاه حرمت علیکم المیتہ اوس الا ما یتلی علیکم بیان دی کم ساروی پتا سو حرام دی دا خی دی که و قسمونه ذکر کئی دا تلس احکامنا اول حرمت علیکم حرام کړل شوی پتا سو المیتۃ مردارا میتہ کم توي البهیمۃ التی تموت حتف انفها چې په خپل مرګ مړ شي حتف انفها روح د مړی نه روزي په خپل مرګ مړ شي ته موت علی حتف انفها وي او چې علاله کې ناغه وای روح دوی وای چې د مړی نه راوځي چالاله په خپل مرګ مړ شي دې ته میتہ وای دوی به ویلې د جاهلیت خلکو چې دا څنګه چل چې خدای مړ کی هغه نه خوري چې خپل تاسو مړ کوي هغه خوري الله وای میتہ حرام ودم ودم نه مراد دم مسفوح دی چا رواني ولحم الخنزير او د خنزير غوخه د خنزير اڅ حرامي دا غوخه ولې ذکر کړه ځکه مقصد په ساروي کې خنزيري کا وما الا لغير الله هغه چا واس کړل شي غیر الله تبي پاغه باندې په وخت د ذبح کې والمنخنقه منخنقه حرام ده منخنقه زندای شوی زندای پیژنای سادر ورته پړې واچې په دې وګوره کشي کې ته تاوي دې ته زندای وي زندای پیژنای منخنقه زندای شوی والموقوزه موقوزه حرام ده په وهلو مړه شوی الموقوزه په وهلو مړه شوی والمتردیه متردیه حرام ده متردیه چاته وي د لوړ نه را غورځول شوی غره نه رو غورځول را کلیلی شي مړ شي متردیه ترددت من جبلن او پی بیرن پماتت یا کوئی کی ورو غورځي کې مړ شي کوئی کی ورو غورځي د سر لاندې ده او خوځي کی را خوځي کی خپې بار دي او چا خود راواخې په دې شاته حصہ کې دي ورته ورخخ را کش دې کو وینې تلاړ او بیا دې روي استلم لشوي و بیا روات دې د ذبح استراری وای ښا ونتیحتو شریشوی په وهلو د خکر نتیای ته وای چې دوه غیان سره جګړه باندې شي په خکر یو په بل وهل کوي او یو باندې خد سری کې او بس راو غرزي کمړش حلاله خو نه شو وما کل السبوغا چې خړلی درندگانو بس ګیدړ راغلی او د چرګ نه خپه خړلی خپه ته جدا کړی دا بس مړه دا هغه خپه چې جدا شوی دا هغه خړل نه دی چایس وما دا پنځه قسمونه شو شپږم وما ذبیال النصب هغه چې ذبح شوي په بوتانو باندې د پاره د تقرب وان تستقسموا بالازلام او چې تاسو تقسیم وکئ چې طلب د ویش وکئ بالازلام په غشو باندې تقسیم وکئ دی بداسه او چې بس غوا به لاله کړ درې کسو بشری کوا وای راځي دا غشي دا کو کنه د دبه پکې ورسې دا د دبه پکې دوی سي ورسې دبه کې سمو درسې نو دا نه تر د دې دا غشي چې کومو کنه ازلام جمع د ظلم ده
غشي ته وایي چې په هغې نښي دریو په یو به لیکلي امرني په دویم به لیکلي نهاني ربي او په دریم لیکلي غفل استقسام طلب د ویش پر غشو څوک بتنو د بوتانو منجور ته به راغی وایي زه څنګه چلو کومه ته راته پال وګوره کڅوړه وه کڅوړه کې به د هغه شو هغه به وخوځول یو به یې ترې راویسته هغه باندې به لیکلي و امرني ربي ها به دعا به ورته وکړه زه د خیره بس مخې ته دې رڼا ده تاسې په دې پوه شئ بس کارونه به دې ټول سم شي بیا بل به راغی چې زه څنګه وکړم لاړ شم که نه بیا به یې دغه کړه که نه هغه باندې به راغله نهاني ربي او ته یې ګوره که لاړې نو غر کېږي چې لاړ نه شي بس ایسته هغه به کور ته لاړ وایي نه ځم دریم به بیا راغی چې زه څه وکړم هغه ورته ورېږه بس کڅوړه به یې وخوځوله بس لاس به یې که هغې باندې به راغلي و غفل یعنی نه د تلو اجازه شته او نه د نه تلو لږ شیبه به یې دمه وکړه که نه بیا به یې بس کڅوړه وخوځول بیا به یې لاس که بیا به مرني یا نهاني راووته نو بیا به هغې مطابق فیصله کوله صحیح ده دا د دې دین و ښه ذالکم فسق دا ټول څیزونه فسق دی دا کم چې مذکور شو دا فسق دی خروج دی د طاعت د الله نه الیوم یئس الذین کفروا اوس دا کومې خبرې چې وشوې دې کې نسخه نه راځي الیوم نن ورځ یئس الذین کفروا نا امیده شوي دي هغه کسان چې کفر یې کړی من دینکم ستاسو د دین نه فلا تخشوهم تاسو مه ویرېږئ د هغوی نه واخشوني ما نه ویرېږئ الیوم اکملت لکم نن ورځ ما تاسو ته پوره کړی دی دینکم ستاسو دین واتممت علیکم ما پوره کړي په تاسو نعمتي زما نعمتونه په فتح د مکې سره وردیت لکم الاسلام ما خوښ کړی ستاسو دپاره اسلام دینه د جهت د دین نه بس دا ستاسو ته پوره شوی د نور حل او حرمت نه راځي خبر خلاص شي فمن اضطر پس هغه څوک چې محتاج شي تناول د محرماتو ته فی مخمصتن ځکه لوقوعه فی مخمصتن ځکه دی واقع شوی په لوږه کې مخمصتن مجاعتن غیر متجانبن دی مایل نه الی اسمن ګناه ته فإن الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی که د مردارې نه وخوړه نو ودې خوري خو ځان دې پې نه مړی چې روژه را روانه ده او راشه ځان پې موړ ته دومره به وخوري چې د ساه پې ساتي یسألونک ماذا احل لهم اوس شروع کوي په محللاتو کې وروسته د دې نه چې کله بیان د محرماتو شو اوس محللات ذکر کوي څه رواج اتلس حکمونه به پوره کېږي یسألونک سوال کوي تانا ماذا احل لهم خص شی روا شوي دي دوی ته قل ورته وایه احل لکم الطیبات حلال شوي دوی ته پاکیزه څیزونه وما هغه څیزونه علمتم والصید ما علمتم او ښکار د هغو څیزونو علمتم چې تاسو تعلیم ورکړی دی من الجوارح د کسب کوونکو نه من الجوارح من الکواسب للصید مکلبینا معلمینا په داسې حال کې چې تعلیم ورکوونکي تعلمونهن تاسې ورښودلي دي دوی ته مما د هغه څه نه علمکم الله چې خدای تاسو پوهه کړي په هغې باندې فکلو خورئ مما د هغه څه نه امسکنا علیکم چې څه ساتلي تاسو ته څه درته ساتلي د هغې نه خورئ معنا دا چې خپله یې خوراک نه یې کړی شرط به پکې دی سپی دی اوسۍ پسې ور وشاړه او هغه یې ونیوله خوراک یې ته نه دی کړی نو بس خوره واذکر اسم الله علیه یاد کړئ نوم د الله تعالی په هغې چې ګیره دې کړله که نه چې ژوندی ده بس بیا پې د خدای نوم یاد کړه او یا دې ور ولېږه د خدای نوم یاد کړه واتقوا الله د خدای نه ویرېږئ ان الله سریع الحساب جلد حساب کوونکی دی الیوم احل لکم نن ورځ حلال شوي ستاسو لپاره پاکیزه څیزونه وطعام الذین خوراک دا کسانو اوتو الکتابه چې ورکړل شوی کتاب حل لکم حلال دی ستاسو لپاره طعام الذین مراد ذبایح دي ذبایح د اهل کتابو
حلالي تاسو ته روا دي ځکه هغوی د خدای نوم پې یادوي البته ستا ولاړ یې د خدای نوم یې پې یاد نه کوه اهل کتابي ذبحه کړه نو بیا یې مخ شیعګانو حلالي ښې نه دي دوی به زما په فکر د خدای نوم نه لیکه کلیم علیم علي به ورسره وایي که ای ورسره که دا بعضې خلک یي هغوی دا هندوان یا دا سکان چې کوم دا یوناني دغه یي طبیبان وایي د دې ډېره ښه ده وایي او هغوی خو غوا خو هغوی ته ډېره مقدسه ده که نه نو کېدای شي هغه د وایي کې د غوا امتیاز اچولي برکت ته په بیا به څه کوې یي به که نه هېڅ دغه پې نشته که ته به ښه شوم ورسره به د غوا امتیاز یې خور څکلي وطعامکم حل لهم او خوراک ستاسو د ذبیحې حلال دی دوی ته دا 9 احکام شو والمحصنات من المؤمنات او آزاد ښځې حرائر د مؤمناتو نه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب او حرائر اصلي من الذین دا کسان چې کتاب خاوندان دي من قبلکم مخکې ستاسو نه د اهل کتابو ښځې هم درته روا دي و اذا اتیتموهن چې کله تاسو ورکوئ دوی ته اجورهن مهورهن مهرونه د هغوی محسنین په داسې حال کې متزوجین چې تاسو نکاح کوونکي غیر مصافین غیر زانین زنا کوونکي نه ولا متخذي اخدان او نه نیونکي د پټې یارانې ومن یکفر بالایمان چا چې کفر وکړو په شرایعو د الله فقد حبط عملو په تحقیق سره برباد شو عمل د ده وهو دی به په الآخرت په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة مخکې آیت کې بیان د ښکارو او دا سبب د غفلت دی غالبا او دلته ذکر د صلات دی چې غفلت ختمی دا یو ربط شو دویم دار هر کله چې بیان د تطیب د طعام او د نکاح وشو اوس اشاره کوي تطیب د بدن ته د احداثو نه او لوسی روح المانی کې داسې ربط ذکر کړی مخکې هغه شرایع بیان شو چې تعلق د دنیا سره و اوس هغه شرایع بیانوي چې تعلق د دین سره دی پوه پوه شئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والا و اذا قمتم الی الصلاة چې کله تاسو اراده وکړه الی الصلاة مانځلره قمتم معنا به داسې نه کوئ چې کله تاسو پاڅېدلئ مانځله نو بیا اودس وکړئ اذا قمتم الی الصلاة چې کله تاسو اراده د قیام وکړه الی الصلاة مانځه د ځکه قیام پیل اختیاري دی او مسبوق بالاراده یې هر پیل اختیاري نو فغسلوا وجوهکم وینځئ مخونه ستاسو وایدیکم لاسونه ستاسو الی المرافق تر څنګلو پورې وامسحوا مسح کوئ برؤوسکم په سرونو ستاسو برؤوسکم کې دا با زائده ده وامسحوا رؤوسکم امام مالک وایي ټول سر مراد دی نو مقدار مفروض په مسح د راس کې کل سر دی امام شافعي رحمه الله وایي بعض تبعیض دپاره ده وامسحوا مسح کوئ په بعضې د سرونو او یو ویښته دوه ویښته باندې د مسح وکړم بس بعضې سر شکل احناف وایي مقدار مفروض په مسح د راس کې ناسیه ده ربع د سر ده مسلم شریف کې د مغیره ابن شعبه حدیث دی النبي صلی الله علیه وسلم توضأ فمسح بناسیته ناسیه وکړه وارجلکم الی الکعبین او تاسو خپې وینځئ تر ګټکو پورې مقصول کې ګوره غایه ذکر کوي شیعگان وی وارجلکم الی الکعبین دی کې قرت د جرم راغلی دی نو خپو باندې مسح کوه مونږ وی جر د جوار دی او یا دا جر حمل دی په هغه وخت کې چې کله موزې دی اچولي دواړو باندې به عمل راشي هغوی خپې نه وینځي په دغه کې او دس کې
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا کچری تاسو جنوب یې فطهروا ځان ښه صفا کړئ ځان بدن وینځئ وَإِن كُنتُم مرضى کچری تاسو بیماران یې والا سفر یا په سفر کې او جاهد منکم من الغایت یا راشي او تاسو غټو د سماتینا او لامستم النساء یم جما کړي جاماتم النساء فلم تجدوا ما تاسو پیدا نه کیوبو یا پیدا کوي خو قدرت در سره نه فتیمموا سیدا طیبا تاسو تیمم وکي قصو کوي د خاورې پاکي فمسحوا لاسونه راخ کا گئے بیوجوکم په مخون استاسو وایدیکم په لاسون استاسو منو د دینا ما یرید الله نغواړي الله تعالی یجعل علیکم چې وګرځي پتاسو کې په دین کې منارجن زیق تنګي ولکن یرید لیکن الله غواړي له طاهرکم چې تاسو پاک ولیتم نعمت او دې د پاره چې پوره کې نعمت د علیکم پتاسو لعلکم دې د پاره تشکرون نعمه تاسو شکر ادا کړئ د نعمتونو د الله واذکروا یاد کئ نعمت الله علیکم نعمتنا د الله تعالی پتاسو ومیثاقه الذی مضبوط وعده واسقکم چې معاهده کړی تاسو سره به پاغي واسقکم مواسقه معاهده ته وایي چې په عقد سره مضبوطه شوی اس قلتم پاغه وخت کې اس قلتم حين قلتم کم وخت کې چې تاسو ویلیو سمعنا واطعنا واتقوا الله ویریږئ د الله نه په نقض الميثاق ان الله قنا الله علیم په د بذات صدور په خاوندانو د سینو وس د قیام عدل بارک بلایت یا ای الذین آمنوا یدیمان والو کونوا شی قوامین خولا لله الله لرا شهدا بالقسط گوان په انصاف سره ولا یجرمنکم باعث دین شپتاسو شنعان قوم بغض د قوم علی الله تعدلوا په دې خبرات چې تاسو عادل ونه کوي ای دلو عادل کوي هو د عادل اقرب ډیر نږدې د تقوا پرهیزګارۍ لرا واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله یقینا الله خبیر خبردار دی بما پاس تعملون چې تاسو څه کوي بشارت اخروی ذکر کوي وعد الله الذين وعد کړی د الله تعالی دای کسان سره منو چې ایمان راوړي وعمل الصالحات اعمال د نیکو کړی لهم مغفرتون چشت دوی د پاره بخنه او اجر عظیم اجر لوی اوس دی بل آیت کې تخویب ذکر کوي تخویب اخروی والذین کسان کفروا چې کفر کړي او کذبوا دروغ نسبتونه کړي بیا تنا زمونږ آیاتونه تا اولئک دا کسان اصحاب الجحیم مرګری د دوزخ دی دوزخ لبزي یا ای الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم دا دیات مقصد بیان د تذکیر د نعمو شان نزول داده نبی علیہ بنو قریظه اراده وکړه چې نبی علیہ السلام شهید الله تعالی دا غوی لاسونه بند کړ الله احسان ذکر کړ اے د ایمان والا او یاد کړئ نعمت د الله تعالی پتا سو چې پیغمبرم بچ شو دا څومره لوی نعمت اذ هم قوم پاو کې چې قص کړو یو قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم چراوګ د کی تاسو تلاسونه داوی فکف ایدیکم ان ایدیهم عنکم الله تعالی بن کړ الله سنا د هغوی هم تاسو نه تاسو لاسونه بن کړ چې موږ سر نه جنگي واتقوا الله د الله نه ویریږئ وعلى الله خاص په الله باندې پل توکل المؤمنون بر وسدی وکي ایمان لرونکي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل دا کلام استیناب دی مشتمل دی په بیان د بعض کمیو چې بني اسرائیل نه صادر شوی مخکې بیان د مطلق میثاق اوس میثاق خاص ذکر کوي چې میثاق د بني اسرائیل دی نتایج د نقض الميثاق ذکر کوي نتیجه ډیره بده ده
ولقد اخذ الله وبتقي سر الله خستوا ميثاق بني اسرائيل مضبوط وعده د بني اسرائيلنا وباسنا منهم 12 نقيبا من مقرر کړیو د دوینا 12 مشران نقیب فعیل دی اصل کې د نقب نه دی نقب ثقب واسطه وي سوری ته خلک وي فلان النقيب القوم وللانه ينقب عن احوالهم ځکه د ځان خبرې د غي د حالات نو فعیل بیا په معنا د فاعل سره شنو ناقب یعنی خلکو حالات معلومای مفتش او که نقیب فعیل په معنا د مفعول سره شي نو بیا بداسي شي چې هغه څوک چې د خلکو منظور الیه وي خلکو د تسترګي چې د سکه مغصبو دي تنقیب مفردات کی امام راغب نقیب الباحث عن القوم وعن احوالهم د قوم حالات معلومي مشری جمع نقبا راځي الله تعالی مضبوط وعده د بنی اسرائیل نو واخیستا او دولس مشران پکې مقرر کړه ځکه دولس خپې او پر خپې یو مشر مقرر وقال الله الله ویلی دویتا لهم انی ماکم زتا سرایم په اعتبار د علم او قدرت د ذات سرا انی ماکم انی ناصرکم و معینکم لئن قمتم الصلاة کچری تاسو ادراو منز دا اس مشروط کئی کنا جزما مدد بتا سره خو 15 شرط دی پکې لئن قمتم الصلاة یو واتیتم الزکات ورک تاسو زکات درې وامنتم برسول ایمان امراوړ پر رسولان زما وعزرتمهم داوی مدد مو کو سرور وقرتم الله قرضنا سنا قرض مو کو د الله سره قرض آسان خسته قرض ورکول ضروری په دې سره هم د قرض وک دا 15 کارم کو کړو لو کفرن عنکم زبلکم تاسنا سیئاتکم بدایست تاسو گناہونا ولو خلنکم داخل وکم تاس جنتون تا تجری چی بایگی با من تا تلا نارو لاندر ونو داغین نهرونا ومن کپرا چوک چی کفرو کی بعد ذالک پس دینا منکم ستاسنا فقد ضل سوا سبیل په دقی سره د بیلار شو د نه غلارینا وسط السبیل د مینز د لارینا نو کدا 15 کارو کې دوه سيزونه به ورکم یو لو کفرن عنکم سیئاتکم دا تخلی ان رضائل شو او لو ادخلنکم جنات تجری دا تحلی بالفضائل دا څومره پیدا شو وبما نقدهم فبنقدهم په سبب د ما تولد دوی میثاق او وعده د دوی لرا لعنا او منګلانت یان کړي دي دوی لری کړي دي د رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسیه منګه ګرځولې دي زړونه د دوی کلک يحرفون الكلمه عن موادي اړې راړې کلمې عن موازي د خپل زینونه ونسود هي رکړه د حزن حصہ مما پاغه سکی ذکرو به چې دوی ته نصیحت ورکول کیږي پاغه ما ذکرو به نه مراد تورات هغه کې خپل حصہ هي رکړه د چې د ایمان حصہ ده ولا تزالو همیشه دي تتلو تا ته خبرداري حاصلېږي الا خائنت منهم په خیانت د دوی د طرفه خیانتونه بکې الا قليلا منهم مگر لګ د دوینا فاپوانو معفو کدویتا واسپح اعراضو کددینا دا قبل الامر بالقتالو ان اللہ یحب المحسنین یقینا اللہ خوخی احسان کو ان کی ومن الذین باز دای کساننا قالو چوای انا نصارا منگا نصارایو اخذنا میثاقهم منگا خستی وعده دین مضبوط وعده فنسودو هی رکړه حزن هغه حصہ مما پغه چې ذکرو به چې دوی ته نصیحت ورکول کې د پای سره
فاغرینا بینهم العداوة منگا لازم اکلا د دې په منځ کې دشمنی والبغضاء بغض فاغرینا په الزمنا و السقنا الى یوم القیامه یهود او نصارا په منځ کې دشمنی ده وسوف ينبئهم الله وزرد چې خبردارې بور کې دی ته الله تعالی بما پاسو کانو یصنعون چې دوی څه کړی دي یا الکتاب د کتاب خاوندانو قد جاءکم رسولنا پتقی سره راغله تاسو ته پیغمبر زمونږه یبین لکم بیانای تاسو ته کثیر مما ډیر داو خبرنا کنتم تخفون چې تاسو په پټولې من الکتاب د کتاب نه چې رسول الله صفت ويعفو عن كثير والله يراس کئی د ډیرو خبرونه قد جاءكم من الله پتقی سره راغله د الله د طرفا نور نور چرنا چې اسلام دی یا نور چې محمد صلی الله علیه وسلم دی وکتاب مبین او کتاب کارا دیو جنا علامہ لوسی روح المانی کی وای نور عظیم وهو النور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم یادار چې نور او کتاب مبین دواړو نه یو شی مراد او ته په ذکر راغلی تغییر د صفات دا نازل شوی په منزله د تغییر د ذوات یهدی به الله برابرای په دې باندې الله تعالی من هغه څوک اتبع رضوانه چې لټی رضا د الله چیرته برابرای سبول السلام الاره د سلامتیا تا و یخرجهم مباسی من الظلمات د تیرونا ال النور نور تا باذنه پیراده د الله و یهدیهم برابرای دوی الی صراط مستقیم لار نه غلرا لقد کفر الذين فتقی سرا کفر کړه واغی کسانو قالو چاوی ویلیو ان الله قنن الله والمسيح ابن مریم ده الله الہ ګرځول دا یعقوبیه دي یو ډله د پنصاراو کې یعقوبیه ورته وای الګا زید الله مو د کېګه موږ لدیم خوب راوست یو کړه ما ته ګور د کېګه مکه کم ځای ته مورس یعقوبیه د دې کې وړاله وا او هغه به ویل چې دا الہ دی الله مسیح ابن مریم دی دا یې وړاله او الله حلول کړی دی په عیسی علی السلام کې د حلول قائل قل ورته وایا فمن یملک من الله شیئا سوک اختیار لري د الله د عذاب نه شیئا د سشي ایسو کې نه لري ان اراده کچته اراده وکړه الله تعالی یهلک المسیح چې هلاک کی مسیح ابن مریم او مور د او من هغه څوک پلار دي چې زمکه کې دي جميعا ټول دلته دا جمله شرطیه د جزاء مقدمه ده پنيز د هغه چا چاغي تقدیم د جزاء جائز غني او څوک چې جزاء جائز تقدیم جائز نه غني هغه دی فمن یملکو تدال بر جزاء و یو جزاء پټه ده فمن یملک ان اراده یهلک المسیح چرته خدای اراده وکړي چې هلاک کی مسیح ابن مریم فمن یملک من الله شیئا څوک دی هغه چې اختیار بلري د الله د عذاب د سشي ولله ملک السماوات الله لرا بادشاہی د اسمانونو دا د زمکو وما دا سبینهما چې د دوړ په منځ کې دي یخلق الله پیدا کوي ما هغه څه یشاو چې خدای خوښ شي والله علی کل شیء قدیر الله پر چیز قدرت لرونکی دی الله پر چیز قدرت لري وقالت اليهود والنصارى يهوديان والنصارى وبویل نحن ابناء الله منګه د خدای بچي وای باو د خدای محبوبان نحن ابناء الله دا معنی ده چې خدای سکه بچي حقيقي بلکې نحن ابناء رسول الله د خدای د پیغمبرانو بچیو یاد ده نحن ابناء الله منګه د خدای د بچو پشان یو وهباو د خدای محبوبان یو خدای مونږ سره ډیر محبت قل ورته وایا پلم یعذبکم ولتاس عذاب در کوي بذنوبکم په ګناهونو تاسو خدای تاسو عذاب ولې در کوي چې خدای بچي بچو ته خدای څوک عذاب نه ور کوي
سوال دا چې بچو خلک وਹੀ کړه جواب دار هغه د تعذیب د پاره نه تعذیب د پاره د پلار او د مور خدا نه خوخه چې بچي وهم چې خوښ شي نفس خوګول مقصود ده کنه د خوګولو نتیجه مقصود ده په پوښتنه کې کنه قل فلما يعذبكم بذنوبه او لا يعذب الاب ولده ولا الحبيب حبيبه تاسو چې خدای محبوبان یې یا د خدای کله ابنای نو تاسو عذاب ولې درکې بل انتم بشر بلکې تاسو انسانان یې ممن داغنا خلق چې خدای پیدا کړی دي ممن خلقه الله من موصوله ده خلقه کې آیت پټ ده ممن خلقه الله یغفر لمن یشاء وبخنه کې یا چاته چې خوښ شي او يعذب عذاب ور کوي من هغه چاته چې خوښ شي ولله ملک السماوات والارض خاص الله لرا او اختیار د اسمانونو د زمکو دی او ما دا سبینهما ملک السماوات اولویات او د زمکې سفلیات و ما بینهما جویات و الی المسیر دی الله لرا وتلل دی یا للکتاب دی کتاب خاوندانو قد جاکم رسولنا پتقی سر راغله تاسو ته رسول زمونږه یبین لکم بیانای تاسو ته یبین لکم الشرایع مقول حذف ته تاسو ته شرایع بیانای علی فتره من الرسول په زمانه د انقطاع کې د پیغمبرانو نه فتره یفتر فتورا امساک او انقطاع ته وي علی اوانی علی زمانی انقطاع من الرسل په زمانه په د انقطاع د وحی کې د پیغمبرانو نه عیسی علی السلام نه تر نبی علی السلام پورې شپږ سوه لس کاله د کې وحی منقطع او د رسول مې د لګره چې انقطاع د وحی نه وروسته د وحی چالو شو دا پیغمبر مې ولې در ولېګه ان تقولوا ما جانا چې تاسو ونه وای الله تقولوا چې تاسو ونه وای ما جانا من بشیر ولا نذیر مونږ ته نو راغله هیڅ زیره ورکون کې او هیڅ ویرون کې هیڅ یو نو راغله وقد جاکم بتقی سره راغه تاسو ته بشیر و نذیر زیره ورکون کې په جنت سره منن کو تا ویرون کې په دوزخ سره نه منن کو لرا والله علی کل شیء قدیر الله پارسیس قدرت لرون کې ده وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ دا جمله مستانفه ده روانه شوې ده د بیان د دې لپاره چې بنی اسرائیل پس دا اخذ د میثاق نه څه وکړو جواب دا چې عهد مات کا کنه دیم دار چې مخکې آیت کې ذکر شو والله علی کل شیء قدیر تعمیم د قدرت الهی دلته اوس د قدرت الهی او نمونه ذکر کوي چې بنی اسرائیل د غلامۍ د زندګۍ نه بادشاہي زندګۍ تر وست وَإِذْ قَالَ مُوسَى آیات کا غوخ چې ویل موسی علیہ السلام لقومی قوم ددتا یا قومی زما قوما اذکروا نعمت الله علیکم یاد کئ نعمتونه د الله تعالی پتا سو یو څو نعمتونه ورته یادای اول نعمت اجعل فیکم انبیاء زکه چې ګرځولی دی پتا سو کې پیغمبران دا یو نعمت شو دومره پیغمبران چې بنی اسرائیل کې راغلي دي دومره په یو دغه کې من دی راغلي قوم کې دیم نعمت وجعلکم ګرځولی تاسو ملوکا بادشاہان دلته اعتراض ده اجعل فیکم انبیاء وجعل فیکم ملوکا فیکم دې ملوک سره ولې ونه ویل جواب دار چې پیغمبران خو ټول نو کنه چې کوم پکې پیغمبران واغه پیغمبران خدا نور د پاره خدا پیغمبر وجود اعزاز شکره عزت دی او بادشاہان ټولو ټول څنګه بادشاہان په یو قوم کې یو سړی بادشاہي خو ټول قوم بادشاہان شکر آیو حقیقی او نور مجازي او ځکه خلک ورسره بیا ډېر ښه کوي کنه تاسو به پوه شئ یو یا وجعلکم ملوکا معنا احرارا آزاد شوي تملکون انفسکم بعد ان کنتم
عبیدا پس دینا چې تاسو غلامان وای فی اید القبط د قبطیانو په لاسونو ملوکا معنا به احرار شي او احرار خو ټولو کرا واتاکم خدای درکړي تاسو ته دا دریم نعمت شو مالم یوتی هغه څه چې نی دی ورکړي چاته من العالمین په مخلوقات د دې زمانه دریاب د تکلارې جوړ کړي دشمنم تباش او دغه در باندې سورې جوړ کوریسو د څومره نعمتونه خدای در نغواړي څه یا قوم زما قوم ادخلوا الارض المقدسه داخل شي پاک ازمکه تا اریحا ازمکه او یا تور او یا چې کوم د بیت المقدس یا د شام ازمکه التي ازمکه كتب الله لكم چې الله مقرر کړی د تاسو لپاره له محفوظ کی چې تاسو په پاغي کې اوسئ ولا ترتدوا على ادباركم تاسو مگر زئی ولا ترجعوا على عقابكم تاسو مو واپس کېږئ په شاګانو خپلو وتنقلبوا تاسو به وګرځئ خاسرین تاوانیان بس ورځئ پې سوال دار دلته وایي كتب الله لكم دا ځمکه خدای ستاسو لپاره مقرر کړې ده او وروسته وایي فإنها محرمة علیهم دا په دوی باندې بنده شوې ده جواب دار ہے چې الله تعالی مقرر کړي به خو دوی دا jihad وکړي نو د ازمکه به ورته ملاوي الله تعالی داسې مقرر کړي و چې دوی به jihad ونه کړي نو محرمتون علیهم بیا په دوی بند شو قالو دی ورته یا موسی موسی دا استیناب ته نو دوی څه ویل نو جواب دار ہے قالو یا موسی ان فیا قوما جبارین یقینا پدې کې دس یو خلق دي جبارینا چې ډېر زورور دي بدمعشان جبار بدمعش ته وي و انا لن ندخلها ومنګ به داخل نشو دي خار ته دې ځمکې ته حتی یخرجوا منها تر دې چې دوی تیوزي من عددین بغیر قتال زمنګ د جنگ نه وروسته زمنګ د جنگ نه بغیر دوی وتل نو بیا به منګ ځو فیخرجوا منها که چرته دوی وتل د دینه بغیر د جنگ نه فإنا داخلون پس مونږه داخلي دن کې بیا به مونږ ورځو او یوزي قال رجلان ویل دو سړو کالب او یشاد موسی علیہ السلام شاګردان من الذين دای کسان لا يخافون چې خدای نه ویریدل انم الله علیهم الله انعام کړو په دې دواړو باندې ادخلوا غي ورته داخل سي په دې کافرانو باندې البابا په باب د خار دروازې د خار فإذا دخلتم چې کله تاسو داخل شي په غیبانی فإنکم یقینا تاسو غالبون زور اور بشي بس اول ارتل دب دړکای ستره زکه ډېر قوت وو چې دروازې له تاسو ورلې ورننه وته نو غي وار پار خطا کیږي ټول بمنډي وي تختیبه وعلى الله خاص په الله باندې په توکلوا بر وسو کوي ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان لرونکي په توکلوا علی خدای توکل وکړي الله کارسازو کنه قالو دی ویل یا موسی موسی ان لن ندخل ابدا مونږه هرگز نه داخلي کو د ازمکه مقدس ته ابدا اس کلا ما دامو پیا تر سوچ دا بدمعشانی پدې کی پس حب لار شانتا ته ورب کربستا فقاتل جنگو کینها هنا قائدون مونږ بدل تناسیو مونږ بدل تناس دای نرتوبو سوال دار چې دا خو د کفر خبره ده چې تاسو تعرب د لاړ شي او هلته جنګ وکړي دا خو کافران شو نو موسی علیه السلام سره ناسته لو کافرو سره ناست کافر خو نه و که نه په دې دغه باندې خو کافر کېږي که دې کې ډېر توجیحات شوي دي ښه یوه توجیه خو دا ده چې دوی ذهاب حقیقي رب ته ثابته او ځکه دوی د تجسیم قایل او چې کومو خلکو دا قول کړی و هغه یقینا چې کفر ته ورسي ځکه د جسمیت قایل و دویم قول دا دی فذهب انت وربک فذهب لاړ شه انت ته وربک یعینک رب ستا مدد کوي علی قتالک یا فذهب لاړ شه انت ته وربک سیدک سردار دیم در سره بوزا مراد ترنه هارون علیه السلام ورور فقاتلا دواړه جنگ وکړي نا قائدون دا صحیح ده ځکه قاتلان بیا ورسره جوړېږي که نه او که پس لاړ شه انت ته وربک د رب مدد در سره لاړ شي په قاتلانو ته د رب مدد جنګ وکړي نو بیا قاتلان نه جوړېږي که پې پوه نه شئ
یادا دا فذهب انت وربک معین لک بزعمک. دا ټول څومره توجیهات چې کینو په قاتله جوړ ور سره نه راځي که تاسو خیال کوئ. او چې درب نه مراد سید شي هارون علیه السلام نو بیا جوړ راځي د دې په قاتله ور سره. انا ونا قائدون یقینا مونږ به دلته کې ناس یو. قال ربی موسی علیہ السلام علیہ زما ربا داس خلکو باندې ووړېدم. انی لا املک الا نفسی واقعي زه اختیار نه لرم الا نفسی مگر د ځان واقعي او ضرور. واخی کذالک نو داخی به مرپوش مبتدا بشي خبر محذوفه ده پا معنا بدل لا املک انا واخی الا انفسنا. او کن محل د اخی نسب شي عتب بشي په یا باندې په دې قول کې انی واخی لا املک الا نفسی. ففرق بیننا جدائی راولی زمونږ په منځ کې وبین القوم الفاسقین په ما بین دا قوم کې چې خارج دي د خدای د طاعت نه. قال الله ورته فرمایل پاین دا مقدس ازمکا محرمتن بند کړل شوی دا پدی 40 سنتن چلويخ کلو پورې وادیتی کی دیوړي راوړي یتیون پلار دې یتحیرون پلار دې سرګردان او حیران بغرځي پزمکا کې اوادیتی کې سرګردان ګرځیدل. فلا تاساتم غمجن کې قال القوم الفاسقین با قوم چې خارج دي د خدای د طاعت نه دې خلکو باندې غم مکواو غمجن کې ګپېمو. واتلو علیهم نبأ ابن آدم بالحق